چې خلک وایي زلزله راغله په موږ باندې طوفانونه او ګالې کېږي، دا منې کېږي. تاسو دې ویډیو ته وګورئ، یا تاسو په خپله سوچ وکړئ یار. دې ته اوس د سړیتوب کار کړی، تاسو په خپله سوچ وکړئ. بیا وایي موږ وایي عذابونه راځي او داسې راځي. لکه نو څوک ښځې سره دومره ظلم کوي. ته وګوره، تاسو په خپله دا ویډیو وګورئ. زه سره شریک کومه دا ویډیو باندې ساوند هم لګومه، لیکن دا ویډیو وګورئ، د نورو ملګرو سره شیر کړئ چې داسې خلکو ته ورسي یار، چې دا څه کوي دا خلک. دې خلکو راپاڅېدل غواړي چې دې خلکو په باره کې اکشن اخیستل غواړي چې ولې زموږ د خوریانو سره، زموږ د موریانو سره، زموږ د ښځو سره دومره ظلم ولې کېږي یار. دا به هم د چا خوري، د چا به موري، د چا به ښځه یار. دا دوی به لوی خاندان یو ته راځي او ته دې څپېړې وباسي. څه مطلب دی؟ دې په باره کې د حکومت د طرفې د اکشن واخیستلی شي چې ولې د یو زنانه سره داسې کېږي یار. ډېر ظلم دی، ډېر زیاتی ولې روان دی داسې په دې پاکستان کې. ولې د دوی حق نشته چې دوی په دې پاکستان کې خپل ژوند تېر کړي؟ تاسو په خپله سوچ وکړئ، دا ویډیو وګورئ او بیا په کمنټ کې سیکشن کې خپل رایې ضرور راکړئ یار. او دا ویډیو شیر کړئ چې دې خلکو ته ورسېږي. داسې بې غیرته او داسې پولیس والا دي لعنت شي چې ته راځې پردۍ ښځه داسې وایې. جی ویډیو مو کته داسې بې غیرته په باره کې تاسو څه وایه یار. زه خو نشم برداشت راپکې نشته یار. د پردۍ خویندې لکه زموږ خپلې خویندې شته، زموږ د بل سړي هم نشو برداشت کولی. پښتانه یو صبر رانه نه کېږي. دې ته وګوره، لکه داسې نه وي په کار که اوس د پي ټي آی یوه ښځه وي، ته یې ارست کړې، نو په کار ده چې ته دغه لیډي پولیس وي چې هغه راشي او هغه څه کړي، هغه ارست کړي په صحیح طریقه. لیکن دا خو له اول نه ده په کار. تاسو چې دا کوم قانون شروع کړی دا خو د اسلام نه ډېر زیات بهر روان یې تاسو. ځکه چې عمران خان چې کله حکومت ته نو تاسو ته هېڅ نه دي ویل چې تاسو درنې مه کوئ، تاسو داسې مه کوئ. هغه تاسو ته هېڅ نه دي ویل چې په لار کې لارې ته بندې کړئ، کنټینر یې ته ایښودی، تاسو راځئ دومره ظلم کوئ. زنانه وایي د سړو د خلکو سره ظلم ولې کوئ یار. د خدای او د رسول خاطر وکړئ، بس دی دا ظلم پرېږدئ. او بیا خاص کر د پښتنو سره کوي. تاسو اوس دې زنانه ته وګورئ یار، بېچاره هېڅ هم نشي کولی، مخلوق دی هغه هېڅ هم نشي کولی. پولیس دی، پوځ دی، دې صرف قدر دی، د نورو انسانانو قدر نشته. زما طرفه چې څومره کېږي زه به سوشل میډیا نه مې ویډیو تاسو ته جوړه کړه. ما ویل چې ټولې پښتنې وګوري دا ویډیو دومره شیر کړه چې هغه کسان ته ورسي چې په دې باندې اکشن واخلي. دغه کم سړی دی چې دا د ډیپټۍ نه وباسي یار. داسې کسان موږ له نه دي پکار. دا زموږ د حفاظت دپاره نه دي پراته، زموږ د مرګ دپاره راغلي دي او زموږ مړه کوي. ته وګوره دومره نقصان څوک چاته نه رسوي یار، که د پي ټي آی ښځه ده او که د مسلم لیگ ښځه ده او که د هر سړي. دومره ظلم د چا سره نه وي پکار. ظلم به نه کوئ، ظلم نشو برداشت کولی. که مړه شو که نه نو هم به د ظلم خلاف راوځو. موږ ټول له پکار ده چې دې خلاف راوځو چې دا ډي اس پي دی که هر څه شی دی چې دا ختم شي یار. دا چې د کوم حل وکړل د زنانه سره، دا به د چا خور دی، چا به مور یار. تاسو برداشت کولی شئ، په خپل ځان پسې سوچ وکړئ، خپل ځان ته سوچ وکړئ، بیا هغه شان کار وکړئ جي. او دا ویډیو دومره شیر کړئ چې دغه خلکو ته ورسي، حکومت ته ورسي چې د دې خلاف اکشن واخلي. دومره ظلم نه وي پکار. تاسو راځئ، کله زنانه دي دا راکاږئ او کله یو څه ورسره کوئ، کله ورسره بل څه. دا ولې یار؟